اپیا صدیقی ویډیو شیر کړی ده د هغې سره ولاړ لږ سکرین شاټ زما سره شریک کړئ چې اوس پته ولګي چې تاسو پاکستانی قوم د وخت حکمران خو اوده دی ډاکټر اپیا صدیقی خور فوزیا صدیقی هغه یو ډېر عجیبه خبره مخې ته راوړه چې د ډاکټر اپیا صدیقی سره په جیل کې کم کردار کیږي دا خو موږ ته پته ده ملګرو چې کله هم یو غیر دینه وي نو د هغه په زړه کې رحم نه وي د مسلمان دپاره هغه ظلمونه هغه بربریت خو موږ ته واضحه دی که موږ لیدلی هم نه دی نو موږ ته پته ده چې په ډاکټر اپیا صدیقی باندې هلته ژوند ډېر زیات عجیبه تیریږي بیا د هغې سره کم کردار کیږي نو د فوزیا صدیقی بیان واورئ بیا درنه یو ډېر اهم کوېسچن کومه د هغې جواب به رانه لازمي راکوئ और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा कपड़े नहीं दिए जाएंगे और जब चलने से इनकार किया तो मार दिया बेहाल और बेहोश कर दिया उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं कलाम पाक की बेहुरमती तो रुकवा दीजिए कोई एक मुसलमान नहीं फिर क्या पूरे भरे पाकिस्तान में د فوزیا صدیقی بیان تاسو واورېدو څومره د افسوس مقام دی چې د هغې نه کوم ډیمانډ کیږي چې هغې ته دا ویلی کیږي چې ته به کپړې وباسي او نعوذ بالله توبه استغفار قرآن مجید ورته مخې ته کیږدي چې په دې به د پاسه ودرېږي نو هله به دې موږ عدالت ته پیش کوو ستا به په وجود باندې کپړې نه وي نو هله به دې موږ عدالت ته پیش کوو هغې د ټول قوم نه اپیل کړی چې زما دپاره اواز اوچت کوي زما سره ودرېږئ څومره چې هم کتونکي دي نو تاسو ما ته په خپل فیسبوک کې وښایئ چې آیا تاسو د اپیا صدیقی ویډیو شیر کړی ده د هغې سره ولاړ یې لږ سکرین شاټ زما سره شریک کړئ چې اوس پته ولګي چې تاسو پاکستانی قوم د وخت حکمران خو اوده دی وزیر خارجه صاحب د اوسه پورې د اپیا صدیقی 15 شپږمه ورځ ده چې دا ایشو روانه ده خور هم لګیا ده په جړا باندې جاړي چې کوم ظلمونه په هغې باندې کیږي هغه دی په سوشل میډیا مخې ته مشتاق احمد صاحب هم لګیا دی مشتاق احمد صاحب په دې هم مجبوره شو چې وایي زه به یې د ترکي نه نور مدد غواړم پاکستان کې دا حالات دي د اوسه پورې تاسو د وزیر خارجه بیان واورېدو د اوسه پورې تاسو چېرته د یو سیاستدان د موږ د ملک وزیر اعظم بیان واورېدو چې هسې ووایي چیر او بالکل زور سره ودرېږم داسې قسم الفاظ پکې مخې ته راغله د دې باوجود هم دغه بې غیرته او دغه ذلیله اوده دي او غلي دي چې د قرآن د بې حرمتۍ خبره پکې هم راغله چیرې د قرآن بې حرمتي هم هلته کې شروع ده او د اپیا صدیقي نه دغه ډیمانډ کیږي چې نعوذ بالله توبه استغفار په قرآن مجید د پاسه ودرېږه هله به دې موږ عدالت ته پیش کوو او هغې د غیرت او د پښتو او د دین دپاره خپل ځان خاورې ایرې کړو په جیل کې پرته ده په اپیا صدیقي باندې چې کوم کیس دی په دې لاول ځان پوهه کوي دا ابس دی سوچ باندې د پاکستان نه اوچته شوې ده نو د دې سوچ شاته یو ډېر عجیبه فلسفه پرته ده اپیا صدیقي چې هغې په امریکې کې تعلیم کړی وایي پاکستان ته راغله دلته کې حالات ټیک نه واپس لاړه امریکې ته چې کومه ډګري هغې حاصله کړې وه نو د امریکې والا په دې پسې زور و چې د دې سره کم تعلیم دی او دې سره کومه پوهه ده نو چې د دې نه مسلمانان او پاکستانان پیدا وانخلي مونږ ترې پیدا واخلو نو په دې سوچ یې بوتلې ده خو هغې غیرت او پښتو راټینګه کړې ده چې کوم ذهانت دی زما او کوم قابلیت دی زما دا زه ستا دپاره نه استعمالوم دا به زه د خپل وطن دپاره استعمالوم د هغې وطن دپاره چې په هغې کې داسې حکمران اوسېږي چې د فوزیا صدیقي یو بیان راځي خو د اوسه پورې پرې د یو بې غیرته ریاکشن رانغلی او هلته ډاکټر اپیا صدیقي چې هغې د خپلو بچو قرباني ورکړه د خپل غېږې نه خپل بچي ورکړه د اوسه پورې د خپل مور نه ده خبر چې زما مور وفات شوې ده دغه یو لمحه به په هغې باندې څنګه تېرېږي خو مخکې ویډیو کې مې هم درته ویلي چې هغه ځمکه تودی چې په سر یې اور بلیږي دا غم زما او ستا دی بل څوک کله ترې خبرېږي نو که ستاسو په زړه کې د مسلمانۍ زړه وي او ډاکټر اپیا صدیقي دپاره وایې چېرې مونږ یو ټرینډ وچلو نو کم از کم په خپل فیسبوک کې یو پوسټ ولګوئ یو تصویر ولګوئ چې په ټوله سوشل میډیا باندې دا خبره جاري وي چې اپیا صدیقي کو رها کیا جائے او دغه بې ضمیره چې کوم دي چې هغې غیرت او پښتو راټینګه کړې ده چې زه خپل ملک له ترقي ورکوم
زه خپل ملک چوتول غواړم، زه ستا ملک نه اوچتوم. هغه غیرت یې راټینګ کړی او هغه بې غیرته چې په دې ملک باندې مسلط دي نو هغوی ته دا غیرت نه ښکاري چې آپ یا صدیقي دومره غټ غیرت وکړو. نو د هغې نه چې کوم ډیمانډ شوی دی نو ټولو مسلمانانو ملکونو له پکار دی چې راپاسي او ودرېږي چې دا کم حالات روان دي. خو دغه ټول ملکونه به څوک راپاسوي؟ دا به څوک را یو ځای کوي؟ نو بس څه ووایو ملګرو، دا به دغه خلک راپاسوي چې دې وخت کې په دې ملک باندې مسلط دي، خو هغوی ته به دا خبره څوک مخې ته کوي. او موږ د خپلې حصې الحمدلله د هغې دپاره اواز اوچت کړی دی. دا زما درېیمه ویډیو ده او انشاءالله العزیز چې کوو به د هغې دپاره چې زما پیج زما اواز د آپ یا صدیقي دپاره په کار راځي او د هغې زړه په دې باندې مطمئنېږي چې پاکستاني عوام نه غوښتنه کړې چې زما لپاره اواز اوچت کړي. نو زمونږ پیجونه هم تې قربان، زمونږ ځانونه هم تې قربان. افسوس دا دی چې دغه ځای ته مونږ رسېدی نه شو. که چېرې رسېدی شوی نو څومره به ښه وی. مونږ به دا احساس نه وی ورکړی هغې خور له چې هغې د ملک باندې غیرت کړی دی، د نن تاریخه پورې هار نه دی منلی، صرف په یو ټکي باندې چې زما ملک ته پیدا میلاو شي، بل ملک ته نه. او د هغوی دا کوشش دی چې د دې په مزغو کې څه دي نو چې هغه ته مونږ راوباسو او زمونږ ملک له پیدا ورکړي. پکې نو د زړه نه دعا وکړئ. ښه سوال درته کوم، منت درته په خپوره ته پرېوځم چې یو ټرینډ وچلوئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات. اخره کې وواس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.